دویم زما په امت کې هغه انسان دی چې هغه مالدار دی، الله له مال ورکړی دی، مال ورته میلاو شوی دی، لیکن په مال کې د الله حق نه ادا کوي، زکات نه ورکوي، خیر و خیرات نه ورکوي، صدقات نه ورکوي، د غریبانو، یتیمانو، مسکینانو، فقیرانو، اسیرانو، مسافرو سره مدد نه کوي، د الله د نامې ورکړه نه کوي، په مال باندې داسې ځان سخت کړی دی، داسې چې کوم دی په هغه مال باندې ځان سخت کړی دی لکه یو طرف ته چې په خزانه باندې یو تور مال ناست وي یا یو لوی لړم په هغې باندې ناست یو سړی هغې ته نږدې کېدی نه شي، ټک ورکوي، داسې ځان سخت کړی او دی وایي چې دا زما مال دی، دا زما مال دی، دا زما مال دی. قرآن کریم فرقان حمید کې الله رب العزت فرمایي چې کم مالدار د الله حق په دنیا کې په خپل مال کې ول نه کو، کم مالدار د الله حق چې کوم دی په خپل مال کې په دنیا کې ادا نه کو، مال ورته میلاو شوی دی لیکن دی د الله حق نه ادا کوي، دی د غریبانو، یتیمانو، مسکینانو سره مدد نه کوي، د خوارانو لاچارانو سره چې کوم دی تعاون نه کوي، نفلی زکات او صدقات نه ورکوي، فرضي زکات او صدقات نه ورکوي، خیر و خیرات نه کوي، یعنی د الله په نامه باندې یو سره پیسه چې کوم دی نه خرج کوي، ځان نه چې کوم دی ورته تور مال او شین لړم جوړ کړی دی، بیا د هغه د الله په نیز باندې سزا صدا د الله په نیز باندې د هغه سزا دا ده چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت دغه مالدار سړی راوغواړي او د تمامو جهنمیانو نه زیات عذاب به چې کوم دی الله دله ورکوي، او هغه عذاب به دا وي چې د ده د هغې مال د دنیا نه، د ده د هغې خزانو د دنیا نه به الله رب العزت یو گنجې مال جوړ کړي، داسې مال به وي چې د هغه په بدن باندې به ویښته نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچره دغه مال الله دنیا ته راولېږو او اهل دنیا ته یې مخ کو او هغې یو چې کوم دی د خولې نه ور راوباسو د هغې په وجه باندې به تمام اهل دنیا چې کوم دی بلکل ختم شي، دومره سخت مار دی. د الله خوږ محبوب فرمایي د قیامت په ورځ باندې به د هغې مالدار د هغه مال نه الله گنجې مال جوړ کړي او دغې مالدار ته به چې کوم دی الله رب العزت فرمایي چې دا هغه ستا خزانه وه، دا هغه ستا مال و چې ته پې په دنیا کې د شین لړم په شانتې یا د تور مار په شانتې ناست وې او زما په نامه باندې نه خرج کوله، چې یو ټک هغه مال هغه له ورکړي او یا لاسه به چې کوم دی دغه انسان په دغه خپل ځمکه باندې خښ شي، ریزه ریزه به شي، بیا به د الله په حکم باندې راپاسي. بل روایت کې راځي چې الله رب العزت به دغه مال دغه خزانه چې کوم دی لکه مونږ چې په دنیا کې یو وسپنه ولیکو دغه شانتې به دا مال ولیکلی شي او د ده بدن چې کوم دی په هغې باندې به داغ کولی شي، د ده ښی اړخ به چې کوم دی داغ کولی شي، د ده ګس اړخ به داغ کولی شي، د ده تندې به داغ کولی شي په هغې سره، د ده ملا به داغ کولی شي په هغې سره او دغه عذاب به ده ته میلاویږي او دا به ورته ارشاد فرمایلی کېږي چې دا هغه ستا مال دی، نن د دې ذایقه وڅکه. نو دا خو د هغې مالدار د الله په نیز باندې عذاب دی. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دویم انسان چې امیر وي، مالدار وي او دی په خپل مال کې د الله حق او زکات نه ادا کوي، نو د داسې انسان سره به الله رب العزت د قیامت په ورځ باندې نه خبرې کوي، نه به ورته د رحمت په نظر باندې ګوري او په سخت عذاب کې به الله ګرفتار کړي.